پښتونخوا ملي او پارټي چیرمن د پاکستان ډیموکریټک موومنټ رهنما یک شنه ستاسو ټولو په اجازه د ټولو له مخه د ټول پښتون افغان لخوا د فرهنګي استعمار خلاف د ستړیا د جیلونو د تحریک یو نمونه په خپل قام په خپل وطن مین د ازادۍ مین لخوا د ضلع کلا عبدالله ضلع تنظیم علاقائی تنظیم وقت کی تاسو نن د خانشید ورتلوشن په مناسبت ورتلوشن لګیبان په مناسبت جلوس دا تاریخي جلسه کې ګډون وکړي آفرین شاباشي پر تاسو باندې دا ورځ کې د دې لپاره نه جوړوو چې بس یو جلسه وه کوله بیا په خپله یاد وو د نن جلسه پر دې اهمیت لري چې ټول پښتون افغان ته دا خواست چې د نن دا جلسه او د دې ویناګانې خاص کر د مشر د راتلونکي د دې ملک پاکستان د حقیقي فیډریشن د جوړولو یو لوی بنیاد وي د نن دا جلسه د آزاد جمهوري افغانستان کې د دې 40 کلن جنگ او بیا په دې مرحله کې د 100 کلنه جنگ د خاتمې او د امن د راوستلو دپاره یو وسو او پر دې خبره باندې چې پښتونخوا ملي او پارټي څه وایي په دې لار روان سو ولا به د بیا په پښتون افغان وطن کې ټک ولیدلی مګر ځو به پر دغه لار باندې ورونو خانشید نظریات سو افکار سو سیاست سو مطلب سو د څه دپاره خانشین د غلامۍ خلاف خپلواکي یې وغوښته د ټول پښتون افغان خپلواکي یې وغوښته د ټول محکومو ملتونو خپلواکي یې وغوښته برابري یې وغوښته د عام عالم انسانیت ازادي او خپلواکي او ارمانونه یې پوره کول غوښتل د چا خلاف د انګلیسي خلاف نه د یو صوبهدارو کرنل خلاف نه د نن د دې مزدور جان خلاف نه د نن د یو جنرال منیجر عمران خلاف نه د عالمي استعماري قوت مخکشه فرهنګي خلاف یې غوښتو د فرهنګي خلاف ساده خبره نه وه نه ساده خبره ده نو ورونو هغه فرهنګي زورور و مکار و ظالم و جابر و د ورځ یو لک انسانان حلالول دا د ده دپاره عامه خبره وه په اپتو باندې په درزنو ملکونه نیول دا د ده دپاره عامه خبره
پورې راځي د وطن غداران ورسره د وطن دشمنان ورسره د ده په پوځ کې د ده په جاسوسي ادارو کې او د ده مکمل امارات ورسره خانشین جمهوریت غوښتي خانشین د فرهنګي د خاص تقسیم شوی پښتون افغان وطن یو کول غوښتي خانشین ستاسو پر خاوره باندې ستاسو اختیار غوښتي خانشین چې ستاسو قدرت کم دولتونه نعمتونه درکړي وو دا فرهنګي ته نه ورکوي هغه نعمتونه دولتونه ستاسو د اولادونو ستاسو د مندو خویندو ستاسو د بچیانو لپاره یې غوښتو خانشین ستا قومي تشخص غوښتی خانشین ستا پښتو ژبه تعلیمي تدریسي عدالتي د سرکار ژبه غوښته خانشین کارخانې او زمیندارۍ غوښتې تجارت یې غوښتی ملازمتونه یې غوښتل ستاسو د بچیانو لپاره تعلیمونه یې غوښتل وروڼو اسپتالونه یې غوښتل او خانشین د دې وطن ازاد هغه عالمي استعماري قوت فرهنګي ایستل غوښتل خانشین د مارشالایي حکومتونو خلاف و خانشین پر انسان د جبر خلاف و پر قوم باندې د قوم د جبر خلاف و اور دا افسوس خبره دا ده چې خانشین تر ټولو لوی عالمي استعماري قوت ته په خپل عزم باندې هم شکست ورکړي د پښتون په مدد باندې هم یې وویستی تر ټولو لوی کار څه دی فرهنګي ایستل دا خانشین په خپل ژوند کې وکړي دا راپاته کمزوري کارونه چې وو دا تر اوسه موږ نه یې کامیابه شوي د هغه انسان عزم ته ګوره د هغه ارادې ته ګوره د هغه پوهې ته ګوره د هغه همت ته ګوره ډېر کم ملګري په ډېر کمو ملګرو فرهنګي وایستی موږ بیخي ډېر یو پښتانه بیخي ډېر یو په هغه وخت کې بې آبادي د پښتانه کرونه وله نن په پاکستان کې شپږ پوره آبادي ده شعور مخته راغلی دی مګر موږ تاسو تر اوسه پورې دا کمزوري کار نه دی کړی پر دې بم لګېږو وروڼو اوس خبره دا ده پاکستان یو فیډریشن دی د پښتون بلوچ سندي سراکي پنجابي ملتونو باندې مشتمله اوس 83 کاله کېږي د پنجاب بارادستي ده پښتون بلوچ سندي سراکي محکومه دي په دا محکومه کې هم په دا غلامانو کې هم په دا مریانو کې هم تر ټولو کمزوري حالت دی دا د پښتون وطن په دا مریانو کې دا تر ټولو موږ شاته یو زموږ وطن څلور برخو کې تقسیم دی نوی وطن زموږ بیا نه مفهوم دی چې خانشین پښتونستان اور ورسره افغانیه یې ونه غوښته پښتونخوا یې ونه غوښته نن هم موږ په هغه مشکلاتو کې یو چې زموږ ژبه چې ده هغه ملیږ ده غلامه ده زموږ په سیمه کې اته نوي طالبانو تعلیم یافته خلکو خپله ژبه لیک لوست شولی نن هم یو کروړ د زیات پښتانه مسافر دي په ډوډۍ پسې په روزګار پسې نن هم پښتون چې دی په دې ملک کې د ترهګرۍ ښکار دی 80,000 کم و بیش پښتانه پر خپل کور پر خپل کلي پر خپل وطن
دهشتګردۍ په نامه وژل شوي دي شهیدان شوي دي د مور تر مخې زوی وژلی دی د زوی تر مخې پلار وژلی دی د خور تر مخې کور وژلی دی د عزیز تر مخې بل عزیز وژلی دی د کلیوال تر مخې بل کلیوال وژلی دی په جومات کې وژلی دی په اسکول کې وژلی دی په جرګه کې وژلی دی په بازار کې وژلی دی په کلي کې وژلی دی داسې ځای نشته چې هلته ستا وینه نن د ریاست ځینې ادارو ځینې انټلیجنس ادارو ستا کام سردان کوه څلوېښت لکه IDP له پنځه واخه تر 2,000 انسانان نن ورک دي په جیبونو په ټاشل سیلابو کې وهل دي ټکول دي سترګې ځینې کاږي غوږونه ځینې پرې کوي نقشو یې ایستلې دي لمنیان کړي دي در په دره کړي دي نن هم په خیسور کې یو پښتنه مور بېآبه کېږي نن هم په مومند جنسي کې زیبا هغه ښاغلې ښځه هغه ښاغلې مور د دې سره څه نه وشو ورونو اوس خبره دا ده چې موږ شیش غواړو موږ دا غواړو چې موږ قومي غلامي ختم کول غواړو موږ د وطن تقسیم په یو متحده وطن کې راوستل غواړو دا تقسیم ختم کول غواړو موږ په خپل شتمنۍ باندې زموږ د ولس واک اختیار غواړو دا خانشید غوښتو دا پښتونخوا ملیان پارټي غواړي ورونو دویمه خبره دا ده چې پښتونخوا ملیان پارټي څه وایي خپل کام خپله پارټي خپل قیادت خپل کام خپله پارټي خپل قیادت زموږ اول دغه دا دی زموږ د پارټي دویم دغه دا دی چې د پښتانه اتحاد د پښتانه اتفاق اتحاد چې دی د چش دپاره د پښتونخوا د وحدت دپاره اتحاد د چش دپاره پر پښتونخوا وطن باندې زموږ د ولس اختیار زموږ په نعمتونو باندې زموږ د ولس اختیار زموږ د ژبې سرکاري عدالتي قانوني ژبه منل زموږ له وطنه ترهګري لرې کول ختم کول زموږ له اسلام آباد کې د پنجاب او نورو ملتونو سره برابري زموږ اتحاد د دې دپاره چې په ازاد جمهوري افغانستان کې مداخلت بندول امن راوستل زموږ اتحاد د دې دپاره چې پر دا ډیورنډ کرښه باندې به څه پښتون څه وخت خوښه ولا وخت ځي چې څه وخت یې خوښه ولا راځي چې دا خوښه ولا خپل کلي ته به ځي چې دا خوښه وه خپلې کروندې ته به ځي چې دا خوښه وه خپلې هګرې ته به ځي چې دا خوښه ولا خپل جوړ ناجوړ ته به ځي خپل عزیز خپل کاري ته به ځي او زموږ اتحاد د دې دپاره چې په پاکستان کې به پښتون برابري لري دا دپاره 2 کاله مخکې مشر صاحب صادق شي ډرون کې دا 2 ډسمبر و چې جرګه به کوو یوه به کوو بله به کوو خو نن هم پښتونخوا ملیان پارټۍ پر دغه خبره ولاړه ده انشاءالله تاسو دې وینئ چې دا جرګې به خامخا کېږي دا به پښتونخوا ملیان پارټۍ عملاً ثابتوي چې چا نه کوله او څوک یې نه کوي څوک په دې کې خنډونه اچي کام او ولس سره بولانه ده چتراله بیا نو ستاسې موالي جوړېږي چې څوک یې نه کوي شا به ورګرځي چې څوک یې کوي په پشې کېږه به زر نه لک نه کروړونه پښتون په کار دي چې بیا په پشې پاتې عادت شي او بل دا دی درېیمه پښتونخوا ملیان پارټۍ دا خبره کوي چې د محکومو ملتونو اتحاد پښتون بلوچ سندي سراکي اتحاد
دا د وخت ضرورت دی دا فیډریشن به قومونه لاس سره ورکوي نو به دا په یو برابري راولي او څلورم دا دی چې دا د نن روان سوی دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په تجویز باندې چې د پاکستان ډیموکریټک مومنټ چې د جمهوریت دپاره د حقیقي فیډریشن دپاره اور ورسره په ملک کې د الیکشن دپاره نه موږ ساده الیکشن نه غواړو په دې بار څوک ځان پوه کوي الیکشنونه ډېر شوي دي الیکشنونه به خامخا کېږي زموږ لومړی دغه دا دی په PDM کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر دریځ چې فوج او انټلیجنس ادارې به نه په سیاست کار لري نه په الیکشن کار لري نه په خارجه پالیسي کار لري نه په داخله پالیسي کار لري نه په بونۍ لري نه په سیرو لري نه په کشکم لري نه په وزارت لري نه په کنسري کار لري نه په فروړ کار لري نه په بجلی کار لري نه په هسپتال کار لري نه په اسکول کار لري د خپل کار سره کار لري چې منتخب حکومت څور ته ویل هغه کار وکړي اوله نقطه زموږ دغه ده دویمه نقطه بیا زموږ دا ده چې صفا الیکشن غواړو موږ نه ترې ډار کوو دا تېر الیکشن چې وسو دا صحیح الیکشن و دا بلکل صحیح الیکشن و دا ولس یو چاته ووټ ورکړ فوج بل یو اعلان کړی دا الیکشن به څنګه خلک مني پښتون به څنګه مني پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به څنګه مني وروڼو بله خبره دا ده چې دا د PDM چې کوم پروګرام دی په هغه کې دا دي چې وره زموږ له صوبې به FC ټولېږي چینونه به ټولې FC به ټولېږي یو ځای به نه دا د PDM په پروګرام کې دی وروڼو دا ټول به ټولې نه به په معدنیاتو کار لري خبره دا ده کاروبار دا د PDM چې کوم پروګرام په هسپتال کار لري نه به په کشم کار لري نه به په بشمالي کار لري موږ ته اعلان کوو وروڼو دا د MPA صاحب اختیار لري که میجر صاحب اختیار لري نو چیرې دی بیا وروڼو دا د DC صاحب اختیار لري که کرنل صاحب اختیار لري نو په چرمن کې څه نه لري نو سیدا خیال دی چې جام کمال بیا اختیار لري سید کمال با سید بیا دا خیال دی چې عمران خان دا اختیار لري یا اور ګرد ملک یې نیولی دی سویلین مارشالا ده هیڅ سویلین حکومت نسته نه جان شته نه وزیر شته نه ممبر شته اختیار د بریګیډیر صاحب دی اختیار د کرنل صاحب دی اختیار د جاسوسي ادارو دی اختیار د کشم نه دی پراد چین باندې مخلوق ولاړ دی دا چینونه نه منو عالم دا وایي چې په محکمو کې به څوک مداخلت نه کوي یو سړی بیا نه کوي نه بیا دغه لري دا موږ غواړو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دي وروڼو بل دا دی چې دا د لغړیانو په نامه باندې چې خوارکشان دي ښاغلي دي همتګري دي دا د لوی خانان شته لوی خانان شته عرفتیان شته سیفشي او شفایي دوی چې په لاس یې ووایي دوی د ځان لپاره غنیمت ګڼي نالت به ستا په حمایت وي نالت به ستا په مشرف وي البته دا خانان ځینې دا عربتیان ځینې چې په چمن کې دي دا د دې صوبې د دې ضلع آبادي چې ده دا 100 لکه آبادي ده 100 لکه آبادي د 100 لکه آبادي ولس رزق چې دی دی خپل جیب ته اچي او په کرنل یې پرې په دا رزق نالت شو په دا رزق نالت شو د 100
لکه انسانانو حق څه دی او د ځان په اولادو فکرمند صادق دی وروره خبره دا ده افرین هغه لغړیانو ته چې اول د خپل ورور د رزق دپاره خپل سر ماتوي بیا د ځان لپاره کوي بیا ویل شوی بیا بلام یایي چې عثمان یو خان یا یې ورپتي بیا زه سیال یم سیال هغه لغړی دی چې د بل وږي دپاره خپل سر ماتوي افرین په تاسو باندې د خارجي د افکار دغه دي ورونو مړ نه منو مور پر ډیورنډ لاین باندې پاسپورټ نه منو مور پر ډیورنډ لاین باندې ویزه نه منو په دغه لپړې کې د یو څوک نه یو څوک هم نه په اسانه به ځو په اسانه به راځو موږ دا ګورئ خبرې مه هېروئ دا د تاسو ته وویلې چې کارډ به درکړو بیا ځئ وراځئ نه یې لکو کارډ نه یې لکو دا ټول خانان دا ټول عربتیان او دا ټوله پښتون وطن دشمنان او دا ټوله جلسیادارې سره ملګري سي چې په سر کې جام یو د ده ملګري کارډ نه منو عمران واوره کرنل صاحب واوره بریګیډر صاحب واوره اسد عمر واوره کله واوره سي هیڅ کار باندې نه به یو طریقې ویلې د چمن لغړیانو ته خیرات ورکړو خیرات تاسو معلوم دی د میاشتې 3000 روپۍ دي او د څلور میاشتو لپاره 12000 روپۍ دي اوس دا به د چمن لغړیانو د احساس پروګرام کې ورکړو معنات صاحب احساس پروګرام خلک په خپله خواري کوي پښتانه خپله خواري کوي پښتون چې دی دا ډېر خوارکشه خلک دي وګوره دا کسې زیر کړي یاستې دا واته میاشتې دا کسې زیر کړي یاستې د پښتونخوا ملي پارټۍ له قدرمن چرمینه بیا تر ادنا کارکنانو پورې هم پتی ظاهر هم پتی خوابدي هم د سپۍ پر سر باندې دا د مرګ چې کومې ادارې دي د دوی بدنیتي ورسره روانه ده افغانستان کې امن پښتون غواړي څوک امن نه غواړي سوال دغه دی څوک امن نه غواړي په افغانستان کې د لاهور د اسلام آباد حکمرانان یې نه غواړي ټول پښتون یې غواړي ټول افغان یې غواړي نور ټول د دنیا مملکتونه یې غواړي د لاهور د اسلام آباد حکمرانان یې نه غواړي ولې یې نه غواړي څه یې نه غواړي په دې یې نه غواړي چې وایي دا به زما پنځمه صوبه وي دا به زما پنځمه صوبه وي موږ عجبه خبره دغه ده موږ په چمن کې اختیار نه منو دې کابل والا بیان ماته څنګه کې یار خالصه سختري او تربار بدري دي دا د چمن لغړیان یې نه مني د چمن لغړیان یې نه مني ولس یې نه مني په دا دومره لوی افغان یې مني په دا دومره لوی پښتون یې مني افغانستان کې به امن خامخا راځي مگر موږ دنیا ته وایو موږ امریکانو ته وایو امریکانو ته د چالاکۍ وخت نه دی چالاکي به نه کوې افغان د اسکندر اعظم په چالاکۍ هم پوهېدی د چنګیز په هغه هم پوهېدلی د فرنګي په هغه هم پوهېدلی د ضیاءالحق په هغه هم پوهېدلی د مشرف په هغه هم پوهېدلی افغان خپلې مزلې پیدا کوي آئین لري قانون لري پارلمنټ لري ادارې لري دوی پوهېږي کار یې پوهېږي موږ به مداخلات نه کوو دوی ولاکه یو بیان وویل نه ولاکه په ډوډۍ وویل نه ولاکه په بل څه باندې وویل موږ دا وایو چې مداخلات د بند شي مداخلات روان دی د دې ګواه چې دی د دې ګواه مشرف خپله دی
د دې ګواه نبوت خپله وو د دې ګواه کرن ایمان خپله وو د دې ګواه چې دی دا ټول چمن دی ټول وزیرستان ته دا جوړی دي وروڼو بل خبره دا ده چې موږ غواړو په پی ډي ایم کې چارټر آف پاکستان چارټر آف پاکستان د دې ته وایي زه معافي غواړم معافي واخلئ لنډوم یې چارټر آف پاکستان و چیش ته وایي بیا راسئ چې یو پاکستان له نوي سره د تشکیل کړو جوړ یې کړو جوړ فایده یې اوسان نه دی کوږ دی دا کوږوالی پښتونخوا مليان پارټۍ څخه ورغواړي هغه کوږ ځای کم یو دی وروڼو کوږ ځای کم یو دی کوږ دا دی چې پاکستان نو جوړ شوی تر پاکستان تقریبا تر جوړېدو یې اووه کاله مخکې خبره وکړه د څلوېښت قرارداد ورته وایي د څلوېښت چې یو داسې ملک به جوړوو چې په دې ملک کې به څه شي په دې ملک کې به دا وي چې یو داسې ملک به وي چې په دې کې به د صوبو په نامه باندې به سټیټ نوم یوه په دې کې به دا وي چې دا به آزاد خودمختیار کوي دا سټیټ دا صوبې چې دي دا به آزاد خودمختیار کوي د خپلې خوښې وي مګر وروڼو چې پاکستان جوړ شو نه صوبه سټیټ شوله نه آزاد شوله نه خودمختیار شوله بلکې موږ ترې راواخلو په څلورې سوی کې تصمیم کوو اوس مو دا د کوږوالي ځای او د سمووالي ځای اوس پښتونخوا په لګیا ده په هغه کې پښتونخوا مليان پارټۍ مشر څه وایي هغه دغه وایي چې موږ پکار ده چې پښتانه په یوه صوبه کې شو له پنجابو سره برابري له سند سره له سرایکیانو سره له بلوڅانو سره برابري یوه او په دې کې به سینټ به اختیار وي دوه په پوجونو کې به د هر قوم خپله برخې د هر قوم خپله برخې تر جنرالانو پورې بله دا ده د پښتونخوا مليان پارټۍ د چارټر پاکستان کې چې هره واره دا مارشلا لګېږي د مارشلا مخنیوی نشته د هغه لپاره پښتونخوا مليان پارټۍ څه وایي غوږ پرې ونیسئ وروڼو دا د پاکستان ټول قیادت په پښتونخوا مليان پارټۍ وړاندې کړې ده خالي یې تاسو ته نه وړاندې کوو پښتونخوا مليان پارټۍ ټول قیادت ته ویلي دي په لاین کې یو داسې وار به ولګو چې د مارشلا مخنیوی وکړي هغه وار څنګه دی خدایه مکه خدایه مکه خدایه مکه بیا مارشلا راغله نو په آیین کې به دا تبدیلي آیین باندې دا تبدیلي راځي دا ترمیم به راځي که مارشلا ولګېدله هر صوبه چې ده یا هر قوم چې دی دا د علیحدګي حق لري ولکه بغیر د زندگی بیا ماشاءالله راغلی چې موږ دیګان ورته فوجانو ته ووایو چې یاره ملک ډېر بدحال دی په مارشالله څه وویل دوی به وایي چې هره خبره کوله ماشاءالله راباندې کوي دا پښتونخوا مليان پارټۍ ده د هر څه د مخنیوي لپاره خپل تجاویز لري وروڼو خپل هغه لري په دې کې بل په دا کې دي وروڼو اوس نو موږ له دوی دا خواست کوو موږ له دوی دا خواست کوو وروڼو چې دا پی ډي ایم چې دی د دې چې کوم تحریک روان دی موږ د جنوبي پښتونخوا د ټولو پښتنو کور ودانۍ کوو که د جمعیت علما والا وو که د پښتونخوا پارټۍ والا وو که د نورو د پی ډي ایم پښتانه وو پاچانو والا وو آفرین په پنځه تاریخه باندې داسې شرکت وکړي د کوټې په صادق سنډروم کې چې د ګډ پاکستان ولس دی او پوره ورکړه د ابادۍ له لحاظه تر ټولو لویه جلسه چې د لازم بونه او په دې کې لوی شرکت چې و بیخي که زه کنجوسي نه وکړمه په سولې کې پنځه اویا بجې پښتانه ناست وو ستاسو دغه عمل څه دی دا تقویت ورکړي ستاسو شرکت څه دی چې دا نن په ملتان راګرځي
دا نن په پېښور راګرځي ولا که د په لاهور راوګرځوله ولا که د په پوځ راوګرځولې بیډیم ولا که د په هېڅ راوګرځولې ستاسو بسم الله وه بسم الله ورپه همت کړي وله نن یې تاسې ویناستئ چې پر دې باندې روان دي ورونو او بل دا دی ورونو موږ د حکومت پکې موږ دوې خبرې وې زموږ د حکومت بنیادي خبرې دوې د حکومت مخکې موږ باید که موږ راغلو په حکومت کې موږ به امن راوړو ګر څه موږ والا به ویل نه ډوډۍ غواړو نه نوکرۍ غواړو نه اسپتال غواړو نه څه غواړو میزې اډې والا به دغه وویل پټ والا به د چا دا جرأت دویمه زموږ پالیسي دا وه ترقیاتي کارونه دولتمند امن او ترقیاتي کارونه تو خدای ستاسې پارټۍ یاستئ ته ګواهان نه یاستئ د دې جنوبي پښتونخوا تقریبا شپېته اویا لکه پښتانه د دې ګواه نه یاستئ چې امن راغلی په حکومت کې ته د دې ګواه نه یاستئ چې هره محله کې کار وسو که نه سوه دا خبرې وې نن نه امن شته نه کار شته نه دغه شته بلکې له کاره د ګرځي چې چا کار کولی هغه به ګولۍ ولي چې چا روزګار کولی هغه به ګولۍ ولي په دا پنځه شپږ میاشتې کې تر 15 زیات د چمن خواړې کسان شهیدان کړي ښځې په دا په اته میاشتې کې تقریبا اوس یوازې 20 زخمیان کړل بیا یو 40 زخمیان کړل اوس بیا تقریبا 10 کړي دي اوس سره ته رسو چې خالد دې زخمیان وکړي دي ګناه څه ده ګناه دا ده چې خبره ونه کوي ګناه دا ده د پښتونخوا ووټر یاستئ ګناه دا ده چې پښتانه یاستئ نو دا ګناه په خامخا کوو او بله دا آخري خبره ورونه دا کومه چې اوس بنیادي خبره ده آیا موږ به په ملک کې د پوځ د انټلیجنس ادارو په سیاست او کاروبار الیکشن کې مداخلت بندول غواړو که نه غواړو غواړو یې ګوره غواړو یې او بیا به هر څه سم آیا موږ له مولانا ته چتراله خپله قومي صوبه بااختیاره په خپلو استادو خپل اختیار غواړو یې موږ نه پښتونخوا وطنه ترهګري ختم کول غواړو